واذا تتلى عليهم او هر کله چې لوستل شي په دوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا قالوا دوی وقد سمعنا من اوردل لو نشاء کتر من غواړو لقلنا مثل هذا نبو يومهم پشان دي کلام ان هذا نددا الا اساطير الاولين مگر قصه پخوانی دي عظیم واقعه ده د هجرت او دومره عظیم واقعه ده چې دغه واقعي د یاد دهانې د پاره یادګیرنې د پاره او د یاد ساتلو د پاره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې تمام صحابه کرامو په اجماع سره دغه د واقعات د هجرت د مسلمانانو د پاره د مسلمانانو د تاریخ آغاز او ابتدا د واقعي د هجرت نه مقرر کړی شو سن 1 هجری او سن 2 هجری سن 3 هجری او نن اوس چې 1446 هجری د دې تاریخ مقصد دا دی چې مسلمان ته چې کله هم دی خپل تاریخ لیکي او باغی کې دا لیکي چې نه تاریخ چې دی مثال 30 تاریخ دی او 29 تاریخ دی او 15 اسلامی میاشت ده شپږم میاشت ده او 1446 هجری ده 1446 هجری ویلو سره دته دغه هجرت واقعه را یاد او هجرت څه ته وایي د الله رب العالمین په حکم باندې د الله په دین باندې د عمل کولو لپاره خپل کور مال حال ارس قربانول ارس پر خودل دې ته هجرت وایي او دغه شان د هجرت یو قسم هغه د چې یو مسلمان د الله رب العالمین د محبت د حاصلولو لپاره ګناهونه پرېږدي څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب حقیقی مهاجر هغه دی چې هغه خطاګانې ګناهونه نافرمانی د الله دا پرېږدي معصیت نه نیکی طرف ته بے دینی نه دین طرف ته د ګناهونو د تیارو نه د نیکی رڼا طرف ته هجرت کول اصل هجرت دا دی او الله رب کائنات د دوانو جهان سردار مبارک د هجرت واقعي ذکر پدیو آیت کې فرمایل چې یاد کا هغه وخت چې کړه د کافرانو دا سازش کو چې دی تا قتل کی قید کی یا قتل کی یا چې جلاوطن کی ويمكرون ويمكر الله دوی هم یو دجل او مکر او فریب کو ويمكر الله رب کائنات هم د دوی خلاف یو تدبیر کو او الله رب العالمین د ټولو نه بهترین تدبیر کولو والا دی داسې تدبیر او فرمایل چې خپل محبوب پیغمبر دغه 300 تور لاندې محفوظ او مامون با حفاظت د دوی په سترګو باندې تیار راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره هغه رسول طرف ته هجرت فرمایي نن چې کوم آیت نمبر 31 دی په دې کې فرمایي چې کله د کفارو ته مشرکین ته د الله آیتونه ولستل شي نو دوی وی چې دا خو مخکې اوریدل دي نعوذ بالله وې دا خو د فارس د بادشاهانو قصې دي او کچری مونږ هم وغواړو نو مونږ هم دغه شانتي آیتونه جوړولی شو حالانکه حقیقت دا دی قرآن کریم بار بار متعدد ځل دوی ته چیلنج ورکړی دی چې اے کفارو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سوره بني اسرائيل کې الله جل شانه فرمایي زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي چې تاسو ټول انسانان ټول جنات راجم شي على ان ياتوا بمثل هذا القران دې د پاره چې دی قران په شان یو کتاب راوړي لا ياتون بمثله تاسو دې په شان نشي راوړي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر که تاسو ټول جنات او انسانان د یو بل معاون او مددگار جوړ شي بیا هم د دې قران عظیم الشان په شان یو کتاب نشي راوړي دا کله چیلنج ټول دنیا کفر ته عالم کفر ته چې پاغي کې لوی لوی فلسفر او ماهرین او فصحاء او بلغاء او شعراء
او لوی لوی ادیبان لوی لوی خلق پاغوی کې موجود وو خو د رب کائنات د دې د قران کریم د دې چیلنج جواب او سره نو خدا صرف او ضد او عناد په بنیاد باندې ووي واذا تتلى عليهم او هر کله چې لوستل شي په دوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا قالوا دوی وي قد سمعنا مون اوریدل دي تحقیق مون اوریدل دي لو نشاء کچری مون واړو لقلنا مثل هذا نوراب برابر مونږ هم پشان دي کلام مونږ هم د قشان کلام چې دی هغه جوړ کو ان هذا نه د ناس مگر الا اساطير الاولين مگر صرف د پخوانی خلقو قصې د پخوانی خلقو دي قصې د پخوانی دي نو دا صرف د ضد او عناد په بنیاد باندې خبره کوله حالانکه عملی میدان کې چې کله قران کریم ورته وی د قران په شان قران وروړي غیر نورو فاتو بعشر سور من مثله د دې په شان دی له سورتونه وروړي هغه عمران وروړي شو بیا قران کریم وتدریم زلوي فاتو بسوره من مثله د دې قران کریم یو سورت انا اعطیناک الکوثر عمر یو سورت وروړي او هغه زمانہ 1446 سال سورلس سوا شپږ سلوي کال تیر شو عالم کفر د قران کریم د سوره کوثر د جواب ورکول نه عاجز دي نشي ورکولي ذکر رب کائنات دا وعده کړی دا ليظهره على الدين كله دا دین په تمام ادیانو باندې غالب دی د علم د عرفان د حکمت د بصیرت د دلایل په بنیاد کې د دلایل په دنیا کې د قران کریم او دین اسلام په تمام ادیانو باندې مخکم غالب او تر قیامت پورې ودا غالب اگر چې مادي یا افرادی یا ظاهری اسباب په اعتبار سره کمزور شي خو د دلایل په بنیاد باندې د معجزې په بنیاد باندې د قران کریم مقابله د دنیا یو کفر یو طاقت او یو باطل هم چې دغه نشي کولی او تاریخ د اسلام په دې باندې شاهد دی او بل د دې او بل جهالت الله تبارک وتعالى ورپسې آیت مبارکه کې ذکر کړي خو دې ځکه چې کړه دوی دا وی چې دا خو د پخوانی خلقو قصې دي الله رب کائنات داغه جواب فرمایي و اذا تتلى عليهم او هر کله چې لوستل شي په دوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا قالوا دوی وی قد سمعنا من اوردل لو نشاء کتر من وغواړو لقلنا مثل هذا نبو ويومهم پشان دي کلام ان هذا نددا الا اساطير الاولين مگر قصې پخوانی دي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم